أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين صدق الله العظيم. انتهایی خوږو عزتمندو مشرانو کشرانو نوجوانانو موددین اسلام ورونو خویندو، د دې وخت مناسبت سره انتهایی اهم مسله څنګه کې هر عام مسلمان نرینا ده که زنانا ده، مشر ده که کشر ده، عرب ده که عجم ده، مسافر ده که مقیم ده، دی کی به انتها زیاته به احتیاطی کوي چې د هغې به احتیاطي د وجې نه یقینا الله جل شانه کله خفا شي. اهمه مسله او اهمه خبره دغه ده چې الله جل شانه په قرآن پاک کې فرمایي چې ولا تبذر تبذیرا، تاسو اسراف ما کوئ په اسراف کولو سره، ځکه چې اسراف کوونکي دا د کانو اخوان الشیاطین، دا د شیطانونو ورونه دي. او حدیث کې هم دې نه من راغلی چې تاسو ژمدی بچی ما خښئ، ډېر زیات لیاس ولونه قیل قال ما کوئ او مول ما ضایع کوئ. به هر حال حدیث په مفهوم کې یوه خبره دغه هم ده چې موږ منع کړي شوي یو د مول ضایع کولو نه، لکه مول ضایع کول نه دي پکار. اوس اسراف کې ډېر شیان دخیل دي، دا هم اسراف ده چې تو سره 3 جوړې شتو دي، ته شپږ 7 جوړې نوره لیا په لوه کې، تو یو جوړ کیړه شتو دي، ته 2-3 جوړه کیړې نوره واخلې، تو یو جوړ چپل شتو دي، 4-5 جوړه نوره واخلې. او همدا نوم نن سبا ټایم کې موږ تاسو ګورو، چونکې د ساینس او د ټکنالوژي زمانه ده، کله چې موږ تاسو په کورونو کې یا په دیرو کې یا په کلیجونو یونیورسټیو کې یا په مدرسو کې یا کومو ځایونو کې هم څه لومبو، نو هغه ځایونو کې پواري لګېدلي او پواري ته دې ځایونو کې پواره لګېدلي، اوبه شړېږي، چوک لګیا وي، ټوتپیسټ وایي، چوک لګیا وي، مسواک وایي، چوک لګیا وي، اوبه انداسې شړوي، او چوک لګیا وي اوبه ځان باندې شړوي لیا پله لمبېدلی وي خو انداسې ورته ویلوړ وي. دا اسراف ته او دې نه ځان ساتل پکار دي. یا موږ تاسو ګورو اوداس کوو، بمبه لګېدلي وي خولې کې موږ تاسو اوبه واچوو، خولې کې اوبه موږ تاسو کوو، خولو سره صفه کوو، هغو کې بمبه لګېدلي وي شړېږي، یا مسواک وایو اوبه شړېږي، دا اسراف ته نو دینه لحاظه من راغلي ده. یا په کورونو کې زنانه دي، هغو خپل بچی کله متیازې وکړي نه بمبۍ لګولي، پیپې لګولي، یزو کې بچي نه جامې وباسي، اولې نوره صفه کوي، یزو کې اوبه شړېږي او دا لګیا وي دا کارونه کوي، نو دا اسراف ته دینه من راغلي ده. یا زنانه لګیا وي بچي وله زړوکي راوخلي، کپړې راوخلي وینځي، د هغو کې صابون هم وایي او دېزو کې پیپې لګولی وي، اوبه شړوي، دا هم اسراف ده. یا دینه علاوه نن سبا موږ تاسو ګورو کورونو کې مخکې به خلکو ربځې ویلې، ځایونه به صفه کولو، اوس کې چونکې ماشینونه شولو، روغ کور هغه وینځي په اوبو سره، نو یو خو داسې وي چې صفایي کوي، یو داسې وي چې اوبه لیا ضایع کوي، لیا شړوي، دا هم اسراف ته شریعت دې نه منع کړي. شریعت دې ته مبذرین ویلي دي، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کوونکي دا د شیطانونو ورونه دي. او دینه علاوه ډېر داسې شیان دي لکه موږ بیرون ممالک کې ګورو، یا کلیجونو کې یا یونیورسټیو کې یا مثال مدرسو کې چې کوم ځای کې هم ویلي نه وي، ټیکاله وخوړلی شي، هغو کې ټیکاله چې کومه زیاته شي هغه تاله کي یا په دسترخوان باندې واچوي تالی کي، نو پکار دغه چې موږ تاسو ټیکاله دوره پخوو چې هغه موږ تاسو خوړلی شو، دوره ټیکاله موږ تاسو راوړو چې هغه موږ خوړلی شو، زیاته ټیکاله راوړل، زیاتې چای راوړل، یا دین علاوه نوره داسې زیات شی راوړل چې هغه د اموتو د خوراک او د سکوک نه زیات وي، بیا هغه موږ تاسو ضایع کوو، تلوو، ډیریو ته یې چوو، باسکټو ته یې چوو. نو سړی اول نه سوچ دا وکړي چې دا نه دی کول پکار، ځکه چې دا اسراف ته، اور اسراف نه هم قرآن منع کړي ده، الله منع کړي ده، اسراف نه هم الله او دغه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړي ده. نو چې کله الله او رسول صلی الله علیه وسلم یو شی منع کړی وي او انسان چې هغه کوي هغه نجایز او حرام وي، او کله چې ته نجایز او حرام کار کوي یقینا چې دا ګناه کبیره ده. دې کې موږ تاسو ډېره زیاته بې احتیاطي کوو، نو لہٰذا دغو خبرو طرف ته سوچ کول پکار دي
دا صرف دي کې نه اسراف هغه صرف اوبو کې نه ده، اسراف صرف خروسکو کې نه ده، اسراف صرف جمولتو کې نه ده، اسراف ډیر شنو کې رسېږي. انسان د خپل او د سوچ کې چې کوم کور ضرورت نه وي زه هغه کوم د اسراف ته، چا هغه خبرې کول شو، چا هغه وخت ضایع کول شولو، چا هغه نور ډیر د سکرونه هغه کول په کور نه وي او انساني کوي، نو یقینا څه دا اسراف ته او اسراف له شیطانونو ورونه خېلی شوي دي او شیطان خو په خپله باندې جهنم ته ځي. نو څه کله سړی د شیطان ورور شولو نو دې نه دا معلومه شوله چې سړی د شیطان ورور ته بچي ته ځي. لہذا دا خبرې قابل غور دي، دې باندې سوچ کول پکور دي، فکر کول پکور دي ته زه بجای دي څه اسراف کوم، زه خپل بچای، زه خپل بچی، زه خپل ښځه، زه خپل لور، یعنی زه خپل ورور، زه خپل پلور، خپل تره، خپل خاندان، خپل مسلمان معاشرې کې زه دا خبره وکړه چې هغه په دې خبرې باندې پوه کړه چې دې باندې مو الله خفه کېږي، په دې باندې مو رسول صلی الله علیه وسلم خفه کېږي. لہذا دا خبرو کې ډېر زیات احتیاط کول پکور دي، ورنه څه کله کوم شي نه قدري کېږي. اسراف دې ته شي چې شاید ضرورت نه وي ته استعمال کې، نه دا دې شي نه قدري ده او دا شي ضایع کول دي او په دې باندې الله خفه کېږي. کله کله به الله پاک داسې شیان واخلي انسان نه، نو ډېر زیات احتیاط کول پکور دي. د اوبو هغه ځایونو کې ته تپوس وکړه چې کوم ځای کې اوبه نه وي، زنانار وتلي په ګړیو کې او په بشکو کې او په دشکیو کې او په ګیلونو کې اوبه وړي، هغو ته بیا هغو نه ته د اوبو قدر تپوس وکړه چې هغه په سړک کې خپل وړوکه بچی راوباسي، هغه ته اربانې کې هغه مثال ګډۍ کې ورته بشکایي ښي وي، بلټي ورته ښي وي او اوبه راوړي یا په پیسو باندې اوبه راوړي، هغو خلکو نه ته د اوبو د دې قدر تپوس وکړه. زموږ کورونو کې کویون دي او کویانو نه مو اوبه راخیجو په ماشین سره، اوازو کې ټینکي ډاکوي، اوبه شړېږي، مو سر ماشین هم نه بندو حتی چې بجلی په لوړ شي او د اوبه اندسې بهیږي، یا اوبه راغلي مو پیپ لګولي نلی کې اوبه بهیږي څه بار چړېږي، کوم خلک تېرېږي هغوی څه وګوره مو اوبه مومونه او د هغو کورونه اوبه اندسې بهیږي. نو لہذا دا خبرو کې ډېر زیات احتیاط کول پکور دي. مسلمان صرف خبره ووري بس خلی دی پر خبره پوه دي چې ولا ډېرې ښایسته خبرې وشولې، ډېرې ښایسته، ډېرې زبردستې، یاره موږ کور کې اندسې کېږي. دا خبرې ښایسته دي پر نه، خبرې عمل دي پر چې فوري طور دې باندې عمل وشي. الله خفګون نه مو وضو دي، نبي علیه السلام نافرمانیو نه مو وضو، او که نه وي موږ دغو طرف ته سوچ نه کوو، فکر نه کوو، بیا به دې باندې همدغه مصیبت وي چې تو کور کې بلنجي وي، جګړې به وي، خفګانونه به وي، دین به نه وي، اسلام به نه وي، مسلمان کې به مسلماني ختمیږي، مسلمان کې به د اسلام قدر ختمیږي، مسلمان کې به د الله جل شانه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو او د طریقو قدر ختمیږي. نو لہذا کومې خبرې مو ته وورو فوري طور باندې هغه باندې عمل کوو. خپل زنانه، خپل نارینه، خپل واړه کاټه په کورونو کې، په کلیجونو کې، په یونیورسټیو کې، په بیرون ممالک دیرو کې، هاسټلو کې، مدرسو کې، دا ټولو کې دا خبرې مو وګو چې دغو نه ځان ساتل پکور دي. الله پاک ته تاسو مو ټولو ته په دغو خبرو باندې عمل کول توفیق نصیب کړي. آمین.